برادری لتعارفو چې دیو بل تعارف وکړو ورته زمونږ ځان له مخالف ډله جوړول مقصد نه دی یا د چا خلاف موږ یو تنظیم جوړول نه دی د الله په نسبت باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم موږ ټول چې کوم دی د آدم علیه السلام اولاد یو چونکې داود علیه السلام سره چې موږ نسبت کوو نو الله رب العزت چې کوم دی وانذرنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هغه پیشه موږ اختیار کړې ده د دې وجې نه موږ ته ځان د داود علیه السلام نسبت چې کوم دی د پیشې هغې ته کوو نو زموږ مقصد صرف چې کوم دی اتفاق او اتحاد دی د ټول قوم چې کوم دی د باجوړ اتفاق راشي دا زموږ د ټولو میشن او مقصد دی او دا خو د اتفاق د ټولو خوښه ده که نه انشاءالله بیا د ټولو نه مخکې زموږ اغراض او مقاصدو کې د دین اسلام خدمت کول دي د قرآن او د سنتو مطابق زندگی تیرول دي او دعوت الله خلق اللہ طرف طرح بللو او خدا کی زمین پر خدا کا نظام دی طرف تا دعوت ورکول ځکه چې څومره انبیاء علیه السلام الله را لیږلي د ټولو مشن اولو دین اسلام خورول وو د الله احکامات خورول وو نو زموږ اولنی مشن به او جدوجهد به دعوت الله وي د هغې نه بعد زه لږ مختصر تعارف تاسو ملګرو ته پته ده ما ورته وویلې مشرانو ذهن کې راولمه چې زمونږ داود خیرو دې کې څنګه چې ما مخکې د قرآن آیات پیش کړو نو په دغه نسبت زمونږ د داود علیه السلام سره د پیشې په نسبت باندې کوم چې د اوسپنې ناکمه پیشه جوړېږي نو هغه زمونږ د آینګرو یعنې دغه زمونږ پیشه ده او په دغه پیشه باندې الحمدلله موږ ویو چې دا زمونږ معززه پیشه ده موږ ته قوم ته خیر رسیږي په هر شکل کې چې راسي انشاءالله العزیز تاسو ته پته ده چې داود خیل آینګرو دا واحد صرف چې کومه دی د لور د لروکي سره تعلق نه دی بلکې زه به تاسو ته ووایم مشرانو ته پته ده چې د ملک په ټکنالوژي کې د ملک په ترقۍ کې په امن و امان کې په دې کې د داود خیل آینګر برادري اهم کردار ځکه دی که تاسې وګورئ نو په دې ملک کې چې کوم ګاډي جوړ شوي دي داود خیل او لوهار به په دغه ګاډو کې ګوتې والي که نه به یې والي آینګر داود خیل به په دغه ګاډي کې او دغه ټینک دغه توپ جوړولو کې شاهین او غوري جوړولو کې او حتی د پاکستان اسلامي جمهوریه پاکستان د کوم ټکنالوژي ملک او اټم بم جوړ شوی دی تاسو تاریخ وګورئ داود خیل او لوهار چې کومه دی په هغې کې اهم کردار ادا کړی دی انشاءالله العزیز تاسې وګورئ ډاکټر قدیر چې زمونږ اټمي ساینسدان و الله دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي اوس وفات شوی دی کله چې د پاکستان اټم بم جوړ شولو هغه چې د اټم دپاره چې کوم پنکې جوړې کړې وې 60,000 چې کوم دی چکرې به فی منټ کوي والې په پرې به ماتولې د ډېر سوچ باوجود چا ورته ویلې په ګوجرانواله کې یو آینګر دی یو لوهار دی کېدای شي هغه ته د دې دغه ورشي کله چې رال او هغې راوستو او هغه ورته پکو ته وکتل نو هغې وویل چې دا کومه دغه تاسو په دې کې ورځوئ نو دا هغه سیسټم خراب دی نو هغه چې کله هغه پرو ته جوړې کړې هغه لوهار نو 70,000 فی منټ به چې کومه دی هغې چکر ویلو او هغه پرې به هم نه ماتېدلې نو زه به دا ووایم چې د داود خیل لوهار کردار په اټم بم کې هم دی د پاکستان اټم بم هم داود خیل آینګر او لوهار جوړ کړی دی ټینکونه یې جوړ کړي توپونه یې جوړ کړي او انشاءالله د پاکستان د بقا دپاره د اسلام د بقا دپاره دا داود خیل به د دې قوم سره د دې خلکو سره په هر لحاظ شانه به شانه ولاړ انشاءالله زموږ مشن نه کوي داود خیل قومی اتحاد داود خیل قومی اتحاد صدر اکبر جان صدر اکبر جان لہذا منگا ذات اوس هغه غریب داود خیل ویو غریب آینګر ویو څنګه چې مشران وویلې نعوذ بالله موږ د تکبر خبره نه کوو موږ د دې قوم حصې یو په هغې هم زه راځم تاسو ته خبرې مخکې تقدم چې کومه خبره خرابه وي زموږ مشران یې وایي د هغې به زموږ اصلاح کوئ او زموږ به دغه کوئ زموږ مشن په دغو کې بل دغه دی کردار الحمدلله ټیک ده
څرنګه چې په ټکنالوژي په دفاعي قوت کې لوهار انجینیر کردار ادا کړي ان شاء الله داسې د نور نو کې نه واخله او د هر څه پورې د قوم ته مونږ پیدا رسو ان شاء الله. د دې سره زمونږ بل میشن مقصد دا دی چې په باجوړ کې ترقي راشي، په باجوړ کې خوشحالي راشي، امن او امان راشي، دلته تعلیم راشي او دلته هر قسم بنیادي سہولتونه چې څومره په سطل ایریا کې، په اسلام آباد کې، په پیښور کې او په نور اضلاعو کې کوم سہولتونو ضرورت وي موږ دا اوس خیر غواړو چې هغه سہولتونه دي د باجوړ دې قوم ته ورکړی شي. دا زموږ صحیح مطالبه ده که نه؟ اغراض هم صحیح ده که نه؟ د هغې سره د باجوړ تمام طبقه فکر علما څومره علما چې دي که د هرې طبقې سره تعلق ساتي، علما عوام الناس، زمونږ د باجوړ ملکانانو، زمونږ سیاسي مشرانو، زمونږ صحافي حضراتو، زمونږ تاجر برادري، زمونږ سرکاري افسرانو او زمونږ وکلا د دې ټولو به موږ عزت کوو او د قدر په عزت په نګاه به دې ټولو ته انشاءالله موږ دا وخیل ګورو. دغه زموږ عزم دی انشاءالله. او د دې سره سره هر د شرعي کار چې دی کوي او د خیر کار کوي، د باجوړ د ترقۍ کار کوي، انشاءالله زه دې ته ډاډګرنه دې قوم ته ورکوم مشرانو ته چې دا داود خیل به د ستاسو د مشرانو په شا باندې شانه به شانه ولاړ انشاءالله. د دې سره موږ داود خیلو یو سوچ کړی چې موږ یو مخلص اصلاحي کمیټي داود خیل په نوم باندې یا د ضلع باجوړ په نوم باندې الحمدلله په هغې کې به مخلص علما کرام وي، مخلص د جرګه ممبران به وي چې د شریعت د آیین د علاقې د رسم و رواج مطابق به، ځکه تاسو ته پته ده چې انګر قوم دا یو قسم لستاندار قوم دی. که چاته په جرګه لاړ شي او سوال ورته وکړي چې دا خپله تنازع راشي حل کوي، موږ به دغه جرګه اصلاحي جرګه که ستاسو مشرانو ته دا منظور وي موږ د حکومت قانون په لاس کې نه اخلو. موږ لکه څنګه چې قبایلو کې رسم و رواج و جرګې وي، د دغه جرګې په شکل چې علما پکې هر طبقه خلک پکې وي انشاءالله دا اصلاحي جرګه به د داود خیلو په منځ کې کومه توتو میو وي هغه به حل کوي. دغسې د باجوړ قوم کې چې کومه وي دا جرګه به هغې ته ورځي او سوال او منت به کوي، خلک به راضي کوي. ها د ظالم مرسته به نه کوي، د مظلوم سره به ودرېږي، د حق خبره به کوي. که ظالم داود خیل ولې نه وي انشاءالله زه به د هغه مرسته به زما دا خلک نه کوي بلکې د هغې اصلاح به کوي. او زما د مشرانو ته هم دا عرض دی چې زموږ داود خیل تاسو سره لوهار انګر په کلو کې اوسېږي، کومه د ظلم او غیر شرعي غیر عیني کار یې کولو نو موږ د هغې مرسته نه کوو. یا ذاتي دشمني وه نو د ذاتي دشمني به موږ دا یو کوشش کوو چې تاسو مشران به راسئ وایي اصلاح بیا کوو، اصلاح بیا کوو، صلح بیا کوو چې موږ خپل ورور مسلمان د غم نه راوباسو. موږ به د چا په شا د ودرېدو والا نه یو. قوم مشران دا خبره واورئ. بعضې خلک دا وایي چې دا انګر په څه باندې راو شوي د چا خلاف دي، د ملک یا د خان یا د کوم قوم یا د دشمن، دا خبره نشته. دا د ذهن نه وباسئ انشاءالله. زمونږ به صرف دې خالص لله بالله وي او د قوم خدمت کول به وي. ظالم که هر څوک وي د هغه لاس به موږ نیسو. نو انشاءالله زمونږ مشن دغه دی. د هغې نه علاوه به موږ یو داود خیل فلاحي فاونډیشن تاسې نن ګورئ زمونږ د ارزاکار ولاړ دي. الحمدلله زمونږ په انګرو کې په داود خیلو کې تاجران شته، علما شته، وکیلان شته، افسران شته، انجینران شته، هرې طبقې خلک الحمدلله ارمي کې شته، په پولیس کې ډپارټمنټ کې شته، په هر ډپارټمنټ کې زموږ سره شته دی. نو موږ دا کوشش وکړو چې څرنګه موږ زموږ د لاهورو د باضله باجوړ تاجر برادري صدر حاجي تور خان صاحب دلته چې زموږ سرپرست اعلی دی الحمدلله د ټول باجوړ قوم خدمت یې په لاهور کې کړی دی. انشاءالله موږ هغوی ته دې وایي سلام. د دې سره حاجي شیر زمین
حاجي لیاقت خان چې راولپنډۍ کې دی هم داود خیل دی د تاجر برادرۍ د ټول باجوړ خدمت دی انشاءالله کلی دی او صرف د داود خیل نو د ټول قوم به کوي انشاءالله دا هم زموږ سره فرض دی. دې خلکو موږ ته وویلې چې زمونږ په پنجاب کې یا زمونږ خپل داود خیلو کې د ښه حیثیت والا د صلاحیت والا د مالي حیثیت والا خلک شته، ولې موږ نه کوو چې دا فنډونه موږ راټول کړو او په باجوړ غریب عوام ته چې کوم دی خپل خیرات او صدقات ورکړو. نو په دغه سلسله کې موږ یو داود خیل فلاحي فاونډیشن جوړ کړی دی چې د هغې اغراض او مقاصد به دا وي چې بلا تفریقه به د ټول باجوړ د غریب د یتیم د کونډې د بېوسه د معذورو د هغې د تعلیم د هغې د علاج د هغې د خوراک د هغې ټول انشاءالله د هغې دپاره به موږ چې کومه دی پیکج ورکوو چې کوم ضرورت انشاءالله دا به موږ پوره کوو. آیا دا زموږ منصوبه صحیح ده او که نه ده صحیح؟ بیا موږ یو بل پروګرام سیټ کړی دی او ما مشرانو ته ویلي انشاءالله العزیز په لږو ورځو کې به ضلع باجوړ دپاره د داود خیل فلاحي فاونډیشن په نوم باندې 2 امبولینسه موږ ته مشرانو ویلي چې دا به باجوړ ته راځي او د داود خیل فلاحي فاونډیشن نه د ټول باجوړ د خلکو خدمت به کوي د مریضانو به کوي دغسې چې کوم دی سیلاب زلزله چې څومره مریضان بالله معاوضه موږ به بالله معاوضه دا زما 2 امبولینسه به د داود خیل د باجوړ د قوم خدمت کوي انشاءالله. دا زموږ عزم دی. بس خبرې ختم شوې. زه صرف د مشرانو نه یو څو دغه کومه زموږ چې څومره مشران راوغوښتي دي زه انتهایي معذرت ځکه غواړم چې چونکې ګڼم شوله او زموږ دومره د غم نه و خو چې څومره ملګري او مشران راغلي په موږ یې د غره نوم احسان دی او هغې ته زه یو ریکوست کوم هغه دا دی چې داود خیل چې کومه موږ دغه جوړ کړی دی فاونډیشن دا کومه ایجنډا چې ما مخې ته پیش کړه ما تاسو ته ویلې چې تاسو مشران که په دې کې کمی او کمزورۍ موږ د تعصب د چا خلاف او دغسې چې کوم دی یو فرقهواریت هم نه جوړول نه غواړو دغه مشن دی. لهذا تاسو درخواست دی چې زموږ سره تعاون کوئ. په یوه علاقه کې یوه مسله وه مشران هم زموږ تاسې وئ سرپرستان هم زموږ تاسو دا ملکان دا سیاسي مشران او الحمدلله موږ کلي موږ ټولو کې یو مې بله رانه پاتې شوله دا تنظیم دا غیر سیاسي تنظیم نه دا یوه خبره واورئ په دې کې زما سره د هرې پارټۍ سړی راسته دی د هرې پارټۍ سړی راسته دی خو دا زموږ ورورولي ده په چا پابندي نشته دی چې کومه پارټۍ کې کوم ملګری د دې وجې موږ په دې باندې په سیاستو پابندي لګولې. البته دا یوه خبره کوو چې زموږ داود خیل دا یو معزز قوم دی دا چې کوم دی مناسب نه دی چې زما د داود خیلو د پیج نه د ګالي د ګلوچ سیاست وشي د دې اجازت موږ چاته نه ورکوو یا د چا د سپکاوي هغه وشي. موږ ته ټول ښایسته ورونه ښکاري قطعا به د داود خیلو د طرفه نه که چا داسې غلط بیان ورکړو د دې به زموږ ذاتي فعل به وي داود خیل به په دې کې غرض نه وي باقي نور هر چاته د دې اجازت شته دی. نو لهذا ستاسو نه صرف په دې خبرو باندې توثیق غواړم آیا دا خبرې موږ د قوم دپاره د باجوړ دپاره اخیستې په دې تاسو موږ ته متفق یې ولکه که څوک متفق یې لاس چت کوي زما لا مشران متفق دي راځه جزاک الله الله دې